حاجی قدرمن کوتونکو دا وخت د چکدره ته کم عدالتونه دي دا کمپلیکس ته جوډیشل کمپلیکس ته وسره انتظامی افسران مسجد تونان د وکیلانو چې کم دي نو هړتال ده او دی په دې باندې په هړتال دي چې په سپریم کورټ کې کم ججان اپوینټمنټ شوی د دوی وجه دا جونیئر دي نن د وکیلانو هړتال له هم په دغه حواله باندې مونږ چې کوم دنو دا دلته چې کوم ناس وکیلان دي بهر په خپل افیسو کې په دفتر کې ادي سره خبره کو دا وخت مو سره د چکدره سب ډیویژنل بار اسوسییشن صدر قیصر خان موجود دی قیصر خان نن مطلب د خیبر پختونخوا بار کونسل په حواله باندې د هړتال اعلان شوی د تاسو مطلب د عدالتونو کې نو وړاندې کېږي د دې وجه سره دا داسې ده چې دا کم ججان اغوستل شوي سپریم کورټ کې نو دا په سینیریټي لیست کې چې کم دي نو دا سبا 5 نمبر دي سبا 6 نمبر دي او یو زمونږ کې پی کې له سره نمائندګي ورنکړه د کې پی کې نه زمونږ یو جج هم ال تلانړو چې هغه سپریم کورټ ته تلوي دا دویم ځل چې کې پی کې دو نظر انداز کو نو په دې سلسله کې زمونږ مخکې یو رسایک شو دا هفتې په ورځ باندې او بیا نن زمونږ پرون چې موږ په چکدرې بار کې په دغه باندې په مټونو باندې توري پټۍ تړلې وي موږ سیا دین مناو کړه موږ احتجاج کړو نن د کې پی بار کونسل په کال باندې باقاعده موږ سټرایک وکړو او موږ په دې کې د سپریم کورټ د چیف جسټس او هغه نه دا مطالبه کوي چې راځ کم سي کم چې کې پی کې نمائندګي دا زموږ د سینیئر ججان شته په کار د چې دا عمل تبوزي او دو هم د سپریم کورټ ججان شي د اثر چې کم دنو شته راوځي با او کفرز کې په دې هړتال باندې ونه شونو دا نو لا عمل تاسو سوې د وکیلان سو کې یره زموږ خدا خیر له هړتالونو باندې خدا وسه پوری داسې سو نه شو زما خدا خیر له چې زموږ چون کې پېښور هاي کورټ زموږ مدر بار دی پېښور بار زموږ مدر بار دی کې پی کې زموږ چون کې یو اداره د غینډر مون کار کو نو زه دا غونم دا مطالبه کوم چې موږ د روډونو ته وځو لاړ شو په خبر کې کنونشن وکړو روډ بنکو په دې احتجاج وکړو دا بالا زور علي موږ عدالتونو کې پیش کیږو نو هغه زور نشته چې کم پکار دی د دې لپاره دا چې باقاعده روډونه بند شي راوځو احتجاج وکړو ناله بکیږي کنه موږ دا ریګولر دا هړتالونه کوو هغه په سپریم جوډیشل کونسل یا د چیف جسټس په دوه باندې هیڅ قسم اثر نه پریوځي موږ سره راضي خان صاحب چې کوم د سینیئر وکیل دی او د های کورټ او وسره دلته هم چې څومره ډسټریکټ کورټس ته پاره کې کیسونه کې پیش کیږي نو راضي خان صاحب تاسو نن هړتال دی د دې هړتال بنیادی وجه چې کوم د ناغسره نو اسرار صاحب زموږ د وکلاو سره ایشوز روان دي او هغه ایشوز باندې کال شوی دی د کې پی بار کونسل او دغه تحفظات زموږ د مخکې نم روانو چې د ججز د اپوینټمنټ او د سینیریټي دغه چې دی هغه باندې یو ایشو جوړه شوې وه او هغه بار هغه ایشو د وکلاو او د رول ابلا مطابق دغه کېږي نه حل کېږي نه نو زموږ د وکلاو دغه موقف دی چې کومه د سینیریټي رولز دي هغه د نوی لیډ کېږي او د خپل طبیعت پک اینډ چوز دی نه کېږي بل دا چې زموږ د مطالبه ده په دې وخت کې زموږ د کې پی په ټول سپریم کورټ کې صرف یو جج صاحب دی او دویمه کیټګوري کې په دریمه کیټګوري کې په څلورمه کیټګوري کې ججز پری دی او د پنځمه کیټګوري د ججز دغه کېږي نو زموږ د مشرانو دغه فیصله ده او په هغې باندې تحفظات دي چې دا د ټیک ټاک چې کوم د سینیریټي رولز دي په هغې باندې وشي دغه سلسلې دا روان دي تاسو زموږ د خپل سینیئر چې سوي د هغوی موقف موږ تایید کوو همداسې ده ستاسو څه خیال دی د وکیل صاحب چې کومه خبره تر وکړه د ججانو د اپوینټمنټ په حواله سره نو دا کوم یو جج چې اوس اپوینټ کړو دی هم د سټرایک نه پس اپوینټمنټ ته وشولو د دې نه مخکې چې کوم دا اپوینټمنټ نو شوی نو دا قصه روان ده که په هړتال باندې شوي د هړتال خبره در که د هړتال نه اخوس خبره تر راځي نو بیا بالکل د هغې نه به مونږ دریغ نه کوو او د نن ورځې د سټرایک په باره کې تاسو خبر وکړو نو دا یوازې نن نه دی بلکې درې څلور ورځې مخکې سټرایک دا کنټینیوس جاري دی او د هغې ریزن دا دی چې کوم د سپریم کورټ معزز زموږ د انصاف دغه ځای دی هلته د منصفانو تعین کیږي او موږ هغه د پښتو ژبه کې کلکه دا خبره کوو چې په دې کې یوازې نه پښتونخوا نظر انداز ده بلکې دا د پک اینډ چوز په بنیاد باندې کیږي او دا خلاف عین ده خلاف قانون ده د ضابطې خلاف خبره ده
موږ غواړو چې په دې فدریشن کې هر یونټ خپل حصہ ملاوي شي او د پښتون کدا پښتون په هر کرسي ناشته کدا د منصف تاریخي فیصله چې کوم درو زمونږه د پېښور های کورټ په دې پرته ده چې موږ ازادي فیصله از پښتون د یونټ ورکړې د دغه سال شوی بیا هم د عین او د قانون احترام کو د خبره باندې انصاف وړو. نعیم خان سینیر وکیل دی جی مهده پوری چې د ججانو د تعیناتي خبره ده نو مخکې د دې میکانیزم جدا او چې چیف جسټس سره کنسلټیشن وذ د پریزیډنټ هغه وکړو اوس یو جوډیشل کمیشن جوړ شو او جوډیشل کمیشن کې هم مونوپولیز جوړ شو او هغه مونوپولیز سیدی نو هغه په داسې حالاتو کې کمیشن اجلاسونه کوي او یا داسې قسمه کاروایانې کوي چې یاره پک اینڈ چوز کوي د خپل مرزي کسان اخلي او هغه کسان اخلي چې یاره هغه د بالا قوتونو ډیکټیشن ایکسپټ کوي نو د کی سینیارټي چې دا نو دا یو اهم جز ده د دې سینیارټي پلس کمپټنسي فټنس ده خو دا په میرټ په بنیاد باندې نکېږي او دا د پک اینڈ چوز په بنیاد باندې کېږي نو وکیلان چې دي ججز په خپل باندې د دې سره جدوجہد هغه نشي کولای. یو شوکت عزیز صدیقی او هغه چې کم دینو یو خبره وکړه او یو د غیر پورته کوچیره داسې انسان نه انصافي کیږي زیاتې کیږي نو داغه داسې حشر شو چې هغه دغه ججینم ختم شو دغه کیسونه ایچ اینڈ ایوریثینګ دغه شو ترسو پوری چې وکیلانو د دې مرګستیا نه کړي وکیلانو د رول اف لا لپاره د دې نور قوتونو مرسته نه کړي نو تر هغه پوري د یو مومنټم د رول اف لا لپاره نه کامیابیږي لہذا د وکیلانو رول په دې کې انتهایی اهم او ضروری دی. نه نو دلته په ناس ته باندې به دا رول چې کوم دنو ادا کړی چې زه خو لکه مطلب د هړتال د وجه نه خو لکه ستاسو سایلین چې کوم دی هغه متاثر کیږي او د څو ورځو نه لکه مختلفو ایشوز باندې هړتالونه شوي دي تاسو څه غواړئ چې که پرځ که داسې نه کېږي بیا څه کول پکار دي؟ داسې دا سټرایک چې نو دا یو پیسفل پروټیسټ دی یو خو پروټیسټ داسې چې متشدد پروټیسټ دی چې څوک مطلب دا دی چې سپوز روډونه بند کاو هوټینګ او شاوټینګ او داسې زونه وکاو هله ګوله جوړه کا ہے نا خو دا چې کم دی نو یو مهذب معاشره کې دا یو ښه طریقه ده چې زه په داسې انداز باندې یو احتجاج کوم چې یاره زه ستا عدالت ته نه پیش کېږم زه ستا په کاروایي کې حصه نه اخلم نو دا یو پیسفل احتجاج دی او د دې هم ډیر زیات زور دی که څوک دې خبره باندې پوهیږي نو دا مطلب دا دی چې څه معمولي خبره نه ده چې په ټوله صوبه کې یا هړتال کیږي یا په ټول ملک کې هړتال کیږي نو د دې اثر چې کم دی نو د بالا قوتونو لا د خلکو لا خامخا چې کم دی نو رسي او د دې اثر خامخا وي. هغه ججز او هغه افیکټیوز په خپل باندې چې دی نو هغه پروټیسټ چې دی نو هغه نشي کولی نو په دې وجه باندې مونږ وکیلان مونږ چې دی نو د دې دپاره دا سټرګل کوو چې یاره ولې دی بل سړي چې دی نو حق والی شي نو زه چې دی نو دا سینیارټي په بیس باندې چې کوم مخکې نه څونه فیصلې شوي دي که هغه غلطې شوي هغه هم مونږ کنډیم کړي دي او اوس هم د دې چې دی نو بھرپور مونږ مخالفت کوو جونیئر چې دی نو هغه جونیئر پکار دي او سینیئر کم فټنس څنګه چې نعیم خان ووی نو په دغه بنیاد باندې د هغوی چې دی نو ایلیویشن پکار ناسته عبدالرحمن محمد صاحب تاسو په دې حواله باندې خپل څه خیالات دي؟ زه د موجوده حالاتو چې کوم هړتال روان دی دا د دې زما خپل تجویز داسې دی چې دا هړتال داسې نه و پکار د دې هړتال لپاره زما پاکستان بار کونسل ته پروینشل بار کونسل چې څومره تھروټ پاکستان دوی ته دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ جوډیشل کمیشن کې چې کم معزز ججان ناست دي انکلوډینګ چیف جسټس صاحب مهرباني وکړئ د دوی د عدالتونو چې کم انډکشن وشو نوی د دوی نه پرمننٹ دغه وکړي بایکاټ وکړي دغه د مسلې یو حل دی او دا زموږ دا خبره چې نن ما هړتال وکړو سبا به هړتال کوم تھروټ د کنټري کم از کم زما خیال دی چې د دې نه خلکو ته مسله ده وکیلان ته د مسله ده د ریسټ اف جوډیشري چې کوم ده نو هغه څه ټوله داسې نه ده چې چا دا غلطي کړې ده او ګوره دومره به بې شرمۍ سره چې ته مخکې ډفر شو واپس یې څنګه راخلي یوه دویمه دا چې په ټوله دنیا کې دا یو یونیورسل سیسټم چلیږي چې سینیری جونیئر زه دا وایم چې که چېرې په دې کې میلافایډ سینټینشن نه وی او هانیسلی او پکار د چې هانیسلی ولې
چې دا جوډیشل ډپارټمنټ چې دی دا د رب العالمین خپل ډپارټمنټ دی دا نور ډپارټمنټونه دوی سبارډینیټ دي په دنیا کې د انسان په شکل کې یو شی کې نولې په کرسۍ رب العالمین خدا دغه کرسۍ د په آخر کې په قیامت کې به د رب العالمین په دې کرسۍ په خپل هغه ناشتي نو دلته کې زموږ عدالتي سیستم کې چې کم ججان صاحبان دي یا انکلوډینګ مونږ هم یو نو موږ دا تصور نه کوو چې رم کم ځای کې ناست یو کم ځای کار کوو دا ځای ډېر زیات نازک دی دا د چا د سویټ ویل دپاره نه دی دې باندې به رب العالمین کرسۍ ده نو دې ته په دې نظر کتل غواړي چې دا ډېره نازکه ده او ته چې په دې کرسۍ ناست یې چې د دې نه ته راکوشي ته بیا ایس هم نه دا زندګي عریضي ده ته نن جج ته خو به ټول عمر جج نه ټول عمر ژوندی ته پاتې کېدی نه شي خو تاریخ به دې پاتې کېږي تاریخ به دې پاتې کېږي ته ماته یو تاریخ دا شی وښیه چې چا بېغیرتي کړې دی چا د انصاف زیاتې کړې لکه د بټو مثال درله درکولی شم د نواز شریف مثال درله درکولی شم وګوره چې تاریخ به څه وایي نو ستا خو د 3 ورځو ژوند و ته خو په وس دا وسته نه چې کوم داسې فرض کړه ته به څومره جمده یې ته به څومره په دې کرسۍ ناست یې ته خو به ځې دې کرسۍ نه نو داسې د ګنده تاریخ ولې پاتې کوې خپل پکار دا او زه دا ریکویسټ هم کوم جوډیشري ته چې په تاسو وایي چې تاسو د بې انصافه او په ما پرشر و نو ته دومره بې ضمیره انسې چې تا په تا پرشر راتو مهرباني وکړه تا به ته استعفا به دې ورکړې خو غلطه فیصله به دې نه ورکوله نو زه دا یم چې په موجوده حالاتو کې زمونږ د وکیلانو ورونو نه تروړ د پاکستان زما د ریکویسټ دی که چېرې چا تاسو دا وسته نه چې کوم سټینډ تاسو دا اخیستی او دا تاسو کامیابول غواړئ د دې حل دا دی چې دا کم انډکشن شوی دی د دغه او چې چا په دې انډکشن کې حصه اخیستې ده چا یو کې کړي دي د دوی نه پرمننټ فار ایور د دوی نه بایکاټ وکړئ بای به ستا عدالت ته موږ نشو پیش کړی ختم د دې سره به دا سیسټم ټیک هم شي او د دې به اثر هم راشي منو کتونکو تاسو د چکدره بار وکیلان چې کوم دی نو دا واورېدل چې په کوم په سپریم کورټ کې ډیمیریټ شوی دی جونیئر ججان چې کوم دی نو اخیستی شوي دي سند های کورټ بار اسوسییشن هغوی هم په دې باندې چې کوم دی نو په هړتال دي ځکه چې هغه کوم جج اخیستی شوی دی هغوی وایي چې را روان چې کوم سینیر جج دا غزګي نه اخیستی کېدون چیف جسټس به د سند راتلو خو د هغوی حق والی شوی دی جونیئر کس واخیستی شو هغه چیف جسټس به بیا د پنجاب راځي هغوی هم په دغې باندې په هړتال دي او دلته د خیبر پښتونخوا چې کوم بار اسوسییشن د هغوی د هړتال اعلان کړی دی په دې باندې چې د خیبر پښتونخوا نه دا دویم ځل دی چې لکه جج رانغه په سپریم کورټ کې چې که صرف اونلی یو جج هغه پښتون پاتې دی باقي پکې د خیبر پښتونخوا نمایندګي نشته دا کله نه چې ناصرالملک نو 15 ججان چې کوم د خیبر پښتونخوا نه اپوینټ شو د هغې نه پس بیا د خیبر پښتونخوا حق چې کوم د مسلسل وهلی کېږي او همدغه وجه دا چې نن وکیلان چې کوم د تېرو 3 ورځو نه په هړتال مجبور دي او په عدالتونو کې نه وړاندې کېږي مخکې به د دې صلاحي عملي په هغې باندې به دوی بیا صلاح کوي خو تر اوسه پورې دغه صورتحال دی چې وکیلان چې کوم دی نو دا په هړتال دي